دا خلک صرف مدرسو ته بانه ګوري چې کله به په مدرسه کې یو داسې کار کیږي چې موږ راولګېږو د دغې یوې مدرسې زور د ټولو دیني مدرسو نه موږ وباسو. بیا که چېرته د دې په کالج یونیورسټۍ کې د یو پرنسپل سره د 4,000 جنکو بربنډې ویډیوګانې ګیرې شي نو هغه خیر دی، په هغې باندې خلک او میډیا پرده رچوي. خو که په یوه مدرسه کې داسې کار وشو، د استاد نه څه غلطي وشوله یا بل څه داسې کار وشو، نو بس بیا به دا دوی ته به یو موقع میلاو شي او د دغې یوې مدرسې په اړه کې به ټولې مدرسې راونیسي او ټولې مدرسې به بدنامي کړي. هغه مدرسې به پکې هم بدنامي کړي کومې مدرسې چې په دې امت باندې ډېر لوی احسان کړی دی، کومې مدرسې چې دغې امت او دغې قوم ته د مور او خور تمیز ورښودلی دی. نو لہذا کومه واقعه چې په سوات کې شوې ده، یوازې زه نه، زما په شمول چې څومره خلک دي، مسلمانان دي، مدرسې سره تعلق لري نه لري، عالم دی، قاري دی، عام سړی دی، شیخ صاحب دی، چې هر څوک دي په کلکو الفاظو کې غندي. هیڅ کله مونږ د دې په پیور کې نه یو، مونږ په دې د دې په حق کې نه یو چې استاد د دې حد ته ورسېږي او دومره سختي او دومره تشدد دې وکړي چې په هغې سره طالب علم مړ شي. خو د دې هم خلاف یو چې د یو استاد غلطي دا راواخلي او دا په ټولو مدرسو په ټوله دینداره طبقه باندې ته وروتپي. مونږ به د دې جواب کوو. اوس په سوات کې چې کومه واقعه شوې ده، مونږ 100% دغه استاد دغه ماحول دا ملامته کوو چې یاره داسې نه و په کار، دې حد ته تشدد نه دي رسول په کار چې تا نه معاشره بدزونه شي. نور خو د دنیا حالت هسې هم داسې دي چې مدرسې ته بانه ګوري چې په کومه طریقې سره به موږ دا مدرسه او دغه د مدرسې والا خلک بدنام کړو. دا خو د غیر یو ډېر لوی سازش دی. او بیا میډیا خو شپه ورځ په دې کې ده چې کله به داسې یو غلطي د مدرسې نه کېږي، د مدرسې د استاد نه به کېږي، لکه دې دا ګمان کوي چې په دې مدرسه کې چې کم ناست دي دا فرشتې دي او دا د عیب او د ګناه نه پاک دي، بس دې به ګناه نه کوي. هغه هم انسانان دي. اوس چې دا کم ماشوم په ده باندې سختي شوې ده، دی وجل شوی دی یا چې وهل شوی دی، د دې شاته به هم څه داسې یو خبره یو فلسفه به پرته وي. خو غرض دا چې هر څومره غټه خبره وه دې حد ته تشدد نه و په کار. زما ټولو مدرسو والاو ته خواست دی، زموږ خپل هم د مدرسې سره تعلق دی، موږ خپل هم دغه درس تدریس الحمدلله ټوله دنیا هم ګوري او بیا زموږ ویډیوز چې دی ټولې دنیا کتلي دي چې موږ په کومه طریقه باندې یو ماشوم روانو، په کومه طریقه باندې د هغې سره مخ په وړاندې باندې ځو. نو مدرسو والاو ته ډېر لوی احتیاط پکار دی، ځکه چې غیر په دې تمه باندې ناست سي چې کله به دې یو داسې غلطي کوي چې په هغې سره مونږ ته یو موقع میلاو شي او په مدرسو باندې ګزارونه شروع کړو. اوس تاسو یقین وکئ چې کله دا د مدرسې دا مسله د ماشوم د زخمونو د حالت مخې ته راغله، د ټولو نه زیات زړه پې زما دردېدلی دی او په دې موقع کې وم چې کله به زه په دې باندې مذمتي بیان کوم او خبرې به کوم. خو چې بیا ما مخکې وکتل چې اغیار څومره په تیزۍ سره لګیا دي او دا مسله چې دی هایلایټ کوي او مدرسې دې بندې شي او په مدرسو دپاره دې دا قانون جوړ شي او دا دې وشي او دا دې وشي، نو دغې خلکو ته زه وایم چې تاسو په دې خپل سکول کالج یونیورسټۍ باندې لږ نظر وګرځوئ. ستاسو د پرنسپلانو حال او ستاسو د پروفیسرانو حال هم لږ وګورئ. په دې نږدې ملکنډ یونیورسټۍ کې څومره غټه واقعه مخې ته راغله. دغسې پنجاب کې په څو یونیورسټیانو کې د یوې دو جنکو نه د 4,000 د زرګونو جنکیانو عزتونه چې د هغه په عمل شو، باقاعده د یو ویډیو چې دا د هغې په موبایل کې محفوظه ده. نو الله دې مدرسه دغې مقام ته نه رسوي. مدرسه مونږ ته د مور او پلار عزت ادب په معاشره کې د یو پرامن شهري چې څنګه خویونه دي هغه مونږ ته مدرسه راښیي. نو مدرسې همیشه مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. خو کله ناکله دغسې کمې کوتاهۍ دا د انسان نه کېږي، خو دغه چې دی دغه کمې کوتاهۍ به بیا مونږ په نورو دیني مدرسو پورې نه ورتړو چې یو کس نه غلطي وشي د هغې په اړ کې ته راولګېږي او ټولې مدرسې ته ټارګېټ کړي. ته سوچ وکړه ستا مدرسې د معاشرې ته څومره لوی احسان دی په تا باندې. که نن د خور او مور او د ښځې تمیز کېږي دا د دې مدرسې کردار دی، که نن د پلار او د زوی تمیز کېږي او د ورور او د خور تمیز کېږي دا د دې مدرسې کردار دی. لہذا هیڅکله د مدرسو بده مه وایئ، مدرسو سره مینه محبت کوئ، د یو استاد او د یوې مدرسې غلطي دا په ټولو باندې مه ور اچوئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.